السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه دوستانو خی ماشومانو ګلونو تاسو خی او ځوانان خو به ان شاء الله د الله پاک نه بالکل روغ جوړ غواړو، ځکه چې ځوانان زمونږه مټی دي، زمونږه د دې ملک پاسبان دي. الحمدلله زمونږ ځوانان ګوریا دا ډیر جذبې والا دي. نو تاسو ته زه یو نسخه خیمه کچری د چا په ګورده کې کاڼې وي یا شګې وي، نو هغه دې 10 پاڼې د انګورو هغه دې راواخلي او په 2 لیټر اوبو کې دې واچوي او ودې خوټ کوي، ودې جوشوي. نو چې کله دا اوبه د 2 لیټرو نه 1 لیټر پاتې شي، نو دا 1 لیټر به په 3 ورځو کې د ختمي انشاءالله. کاڼې مسله، د شګې مسله، د ګردې مسله بغیر د اپریشن نه به ولا الله پاک صحت ورکوي. که چا په ګرده کې کاڼې نو الله دې بغیر د دې نه ښه کي. او که زما دې نسخې سره ښه شوی دا کومه چې ما بیان کړه، ما ته به لازمي دعاګانې کوئ، دعا سره سره به ما ته کالم کوئ چې ما ته پته ولګي چې او قاري صاحب چې دا کم نسخه وښودله دې سره دومره بیماران ښه شو. مخکې مې نسخه خولې وه، هغې م رنګونه کړي دي چې ډېر کسان هغې سره الله پاک ښه کړي دي چې هغه د غاښونو وه. که بیا هم څوک خبر نه او چا چینل نه کتلی نو د غاښونو علاج وګورئ. پټاکنۍ داسې د دې ګوتې د دې سر عمره او ورسره لونګ 100 دانې او ورسره دنداسه زنانه چې خوله کې وایي، اگر چې ترخه دي وي خیر دی. نو دا به په 1.5 لیټر اوبو کې ور واچئ، همدغه معمول سره څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو ښه به یې وخوټ کوئ او بیا به یې تړمې کي. نو دې خوله کې به غرغړې کوي داسې نو بیا به دا توی کوي. کېدای شي که لږ لږ یې تېرېږي، هېڅ خبره نشته، معدې ته هېڅ قسم نقصان نه ورکوي. دا تاسو ته ما د غاښونو نسخه وښوده.